چې کلا با پرشي ارمانونو ته ګورم پمینا لګې دلې د داغونو ته ګورم پمینا لګې دلې د داغونو ته ګورم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وقال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو الله تبارک وتعالى موږ تاسو ته دا یو نعمت په تور باندې یو مقرره کړله د خپل چې کوم صفت دی علم والا چې هغه الله خپل نبی ته ورکړی د نبی په ذریعه سره د ټوله دنیا کې هغه علم او عمل تقسیم شوی دی. ځکه چې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انما انا قاسم والله يعطي، الله علم او عمل ورکون کې او زه د هغې تقسیمون کې ما. نو دا د الله تبارک وتعالی موږ تاسو باندې دا یو لوی نعمت دی چې موږ تاسو الله منتخب کړلو د علم د حاصلولو لپاره او دوباره الله دا موقع موږ تاسو ته راکړه. د دې نعمت موږ تاسو قدر وکړو، د دې قدردانی وکړو، ځکه چې کوم قوم د نعمت قدر کوي نو الله تبارک وتعالی غا قوم د پاره غ نعمت نورم زیاتې. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله قران کریم کې فرمای کته زما شکر وستو نو د تاسو لپاره دا نعمت نورم زیات کړم. نو دا زموږ استاد لپاره دا نعمت دی د علم دا حاصلول او دا موقع دا خپل غنیمت وګڼو چې موږ تاسو د دې نعمت قدردانی وکړو. د دې قدردانی دا ده چې صحیح طریقې سره مطالعه، پابندۍ سره کلاس کې حاضری او پابندۍ سره د هر سبق تکرار دا موږ لازمی په ځان باندې وګرځو او لازمان دغه کو، خپل مطالعه کو او پابندۍ سره خپل حاضری لګو، کلاس کې په حاضر دماغه سره کینو او دغه رنګي د خپل چې کوم سبق د کوم کتاب کومه غنټه کې وشي د هغه کتاب فورن خپلو کې داغه تکرار اوسمو کو، بیا سړی کور ته لاړ شي نو کور کې هم داغه تکرار وکي، هغه ځان سره واړي. ځکه اذا تکرر تقرر چې کوم سیز بار بار خلق اړي ځان سره نو هغه مضبوطیږي او ښه یادېږي. نو دې نعمت قدردانی دا قره چې تاسو مطالعه کوئ د سبانی مخ کې سبق د باره او تاسو په کلاس کې حاضری کوئ په وخت خپل ټیم سره او تاسو د خپل سبق تکرار کوئ، هغه یادوي ځان سره، یو لفظ ځان سره یاد ساتئ. دا د دې نعمت قدردانی ده. او د دې سره سره د ګناهونو نه اجتناب، ځان ساتل، ګناهونو نه پرهیز کول دام ضروری دی. ځکه چې تاسو هغه شعر اورېدلی دی امام شافعی رحمت الله علیه هغه د خپل استاد ته امام وکیع رحمت الله علیه لاړو او هغه ته شکایت وکړ. نو هغه یره زما حافظه کمزوري ده. نو بیا هغه الفاظ چې د عربی کې ذکر شوي شکوت الی وکیع سوء حفظی، ما امام وکیع ته د خپل حافظه د کمزوري شکایت وکړ چې زما حافظه کمزوري ده. فاوصانی الی ترک المعاصی، هغه ما ته وصیت وکړ چې د ګناهونو نه د الله د نافرمانی نه ځان ساته. فإن العلم نور من الهی، ځکه چې دا علم د الله نور دی، دا نور الهی دی. ونور الله لا يعطى لعاصي، او الله خپل علم دا نور چې دی دا الله نافرمانه ته نه ورګي.
تاسو چې کله کور کې چې ملمانه راشي او پلیټونو کې لوخو کې ورته د خوراک سګدې نو هغه الګ دی چې کله هغه لوخه صفاوي نو استاد لکه به الله تبارک وتعالى د علم دا نور ال درکې چې دا د دې الله د محبت نه علاوه دی کې د بل څه د ګناه خیالات غلط عقیده وغیرہ او د نبی الله تبارک وتعالى به د نعمت مونږ تاسو ته نصیب کړي نو د دې نعمت مونږ تاسو قدردانی وکړو او د ګناهونو نه ځان وساتو او تاسو ته ویلي چې مطالعه او تکرار او په کلاس کې حاضری دا سبق د بار دا انتهایی ضروری سیز تاسو دا علم والا چې کوم دی دا علم حاصلون کی دا د الله ملمان دي نو دی ملمه چې یو ځای تلاړ شي نو دا هغه خپل قربانو دا غیم بی عزتی نه کوي نو تاسو د مدرسې ته راځئ نو دلته کې به خپل قربا د مدرسې د مشرانو د خدمت وکوي او غیب نه خپه کوي دا غیب عزت کوي احترام وکوي خدمت به کوي او بیا خصوصا درس نظامی کې الحمدلله د دوره حدیث چې کوم افتتاح غم کیږي نو دا دوره حدیث چې دا کم کال له دا ډیر اهمیت لري او یو څو خصوصیات دي لري دا په درس نظامی کې د تعلیم اخیری کار له بدینه پس بیا د انسان علم درس نظامی چې کوم دی هغه مکمل شي نو په یو اعتبار سره دا خصوصیت دا شو دویم خصوصیت دا لري چې اولنې درجو کې دا ترتیب وی چې مختلفو غنټو کې مختلف علوم ته خودل کی کله به تفسیر وی کله به تا صرف وی کله به نحو وی کله بلاغه وی دا سه ټول مختلف غنټو کې مختلف کتابونه پڑھاویږي خود دوره حدیث په کال باندې د سیوا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیثونه د حدیث مبارکونه بل یو شغل د نوی په دې کې ټول کال احادیث مبارکو هغه درس او تدریس وینو دا یو خسته کلی مقره چې ستا په جواب باندې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی له صلوات و سلام درودونه او احادیث مبارکه د قرآن تفسیر دی قران کریم کې الله د پیغمبر علیه السلام مقاصد ذکر کړل هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تبارک وتعالى را لګلې نو دا غیته یو څو مقاصد ورکړي د پیغمبر او د نبوت هغه کې یو دار تلاوت آیات د قران د آیاتونو تلاوت او دویم د تزکیه او دریم د تعلیم د کتاب د قران تعلیم ورکول دا شانت اوس تما بل آیات ذکر کو وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس مونږ تاسو ته قران نازل کړي نو اے پیغمبر تاسو به خلکو ته د دې بیان کوي نو د نبی له صلوات و سلام راتل دنیا ته د حقیقت کې د قران د تشریح او د تفسیر د باره دی قران کې کوم مجمل آیاتونه لري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل احادیث مبارکو په ذریعہ سره د هغه مجمل آیاتونو تفصیل ذکر کړي نو لہذا دور حدیث والا بم جده د دې برکتونو حاصلول لپاره د یو څو خبرو تاسو به د اهتمام کوي یو دا چې دا خبره به ذهن کې ساتي چې دا نن ماته دا کوم احادیث مبارکه دا کوم علم ملاویږي نو دا تیاران وړې ماته ملاویږي ما سره نن تیاران وړې موجوده ده دا غا علم دی چې دا غي د حاصلولو د بار صحابه کرامو تابعینو او دا غینه بعد محدثینو دومره مهنتونه او مشقتونه برداشت کړي چې هغه انسان په سوچ کې مراولي نو فورا د انسان زلو یریږي چې داسې قربانیانی اکابرینو دغه علم حدیث د بار د علم د بار ورکړي دي لکه یو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ داغه ځان ته مخه تراوري چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په دې ټولو راویانو کې زیات روایت کوونکې او مشهور صحابي دی او صرف دغه صحابینا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه 5374 احادیث مبارکه درا نقل شوی دي خو هغه د دې احادیث مبارکه د بار کم مشقتونه برداشت کړي ولګي او تند برداشت کړي چې بعضی حالاتو کې با پاغي باندې بیهوشی را خلکو ویل چې را دی باندې مرګي دي حالانکه هغه با ابو هريره سے فرمای چې هغه مرګي نو بلکې داسې شو داغه فاقی وی هغه لګي تند وی خو د دې احادیث مبارکه او د ذکر کړي د بار هغه د قربانیان ورکړي وي دغه شان کوم عمره کې
عبد الله ابن عباس صاحب ته وګورو رضی الله عنهما ته چې عبد الله ابن عباس صاحب چې هغه امام المفسرین دی د نبی له سلام د تر زویره او د نبی له صلوات و سلام د مرګ او د وصال او د وفات په وخت کې د عمر صرف 10 کال نو عبد الله ابن عباس صاحب چې کله به چا باره کې وته پته ولګي چې ربلانی صحابي سره احادیث موجود دي نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ورلا دا غزه ته سفر کو او غزه ته به تشریف وړو دي د څومره لري لري ځای پورې به سفرونه کو لاغیم ډیر زیات تفصیلی واقعات دي نه ذکر کو حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ بخاری شریف کې براشي کتاب العلم کې چې صرف د یو حدیث د خاطر جابر رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره نه دمشق پورې تلو مدینه نه دمشق پورې علما فرمایي چې دا سورلس یا 1500 کیلومتره مزلو سورلس یا 1500 کیلومتره مزلو نو لہذا دا علم دین چې موږ تاسو ته کم ملو شوی دی دا ډیر مشقتونو سره ډیر لپاره کابرین ډیر قربانیان ورکړي دي نو لہذا موږ تاسو ته تیار نوړې ملو ودا نو د دې موږ تاسو قدردانی کو د دې ناقدریونو کو د دې ناقدرین موږ تاسو ځان اوساتو الله تبارک وتعالى موږ تاسو د دې محروم نه کی چې دې موږ تاسو قدر کوو الله هم د محرومین ساتي رسول الله زدي امید د شفاعت لرما رسول الله زدي امید د شفاعت لرما شکر چتا غنت آقا روز قیامت لرما رسول الله زدي امید د شفاعت